زما محترمو مبارک ورځ شپې دي مخې ته د رمضان المبارک آغا د برکتونو د رحمتونو نه ډکه میاشت، آغا د لوټ مار میاشت، آغا میاشت په موږ او تاسو باندې را روانه ده چې زما محترمو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام را جمع کړي دي او ورته فرمایي اے زما صحابو د رمضان المبارک د میاشت د راتللو نه مخکې د وو خبرو اهتمام وکړئ. د څو خبرو؟ د وو خبرو. د رمضان مبارک میاشت په تاسو باندې راتلو والا ده، د هغې نه مخکې د وو خبرو اهتمام وکړئ. اولنۍ چې دا میاشت د برکتونو میاشت ده او برکتونه حاصل کړئ. د پیسو په ډېروالي سره به زموږ او ستاسو مسلې نه حل کېږي. د پیسو په ډېروالي سره زموږ او ستاسو پریشانۍ ټینشنونه به نه ختمیږي. د پیسو په ډېروالي سره نن سبا خلک کثرت ته خوشحالیږي او برکت څوک نه ټاسي چې دا برکت لاسي. نو دا د برکتونو میاشت ده، په دې میاشت کې برکتونه حاصل کوي. جناب محمد رسول الله فرمایي او برکت په څه سره حاصلېږي؟ د ګناه نه ځان بچ کول، د 5 وخته د لمونځ اهتمام کول، روجه په صحیح اصولو سره نیول، د قرآن مجید تلاوت کول، خپل سترګې صحیح استعمالول، خپل غوږونو باندې صحیح اوریدل کول، د خپلې د ژبې وینا صحیح کول. زما محترمو وایي که تا سره څوک بحث مباحثه کوي، تا ته کنزل کوي، ته ورته ووایه چې وروره زما روجه ده. برداشت، کنټرول. نن مسلمان په روجه کې به چې کم دی بیا بلډ پریشر هی لیول ته رسېدلی. څه چل دی روجه مې ده که نه؟ په وړه وړه خبره ښځو ته م غوسه، ګاګ ته م غوسه، زما عزتمندو هر ځای کې بدماشي کنزل. دا روجه نه ده، هسې ځان مه ستړی کوو. روجه د صبر نوم دی، روجه د برداشت نوم دی. نو الله رسول فرمایي و خبرې اولنۍ خبره دا د برکتونو میاشت په موږ او تاسو باندې را روانه ده. په دې میاشت کې برکتونه حاصل کړئ. دویمه خبره چې د الله ذات خپلو بندگانو طرف ته متوجه کیږي. په خصوصي توګه باندې د الله ذات خپلو بندگانو ته په رمضان مبارک په دې میاشت کې متوجه کیږي. نو چې الله خپلو بندگانو ته متوجه کیږي نو تاسو نه تپوس کوم د الله بندگان الله طرف ته متوجه کېدل پکار دي که نه؟ منگ او تاسو هم الله ته متوجه کېدل پکار دي که نه؟ نو چې الله منگ ته متوجه شو خو بندل هم پکار دي چې الله ته متوجه شي. او بل دا دریم جناب محمد رسول الله او فرمایل چې په عام ورځو کې خو الله رحمت را نازلولو په خپلو بندگانو، خو په رمضان المبارک په دې میاشت خصوصي طور باندې الله خپل رحمتونه په خپلو بندگانو باندې را نازلوي. او زما محترمو د یو دریاب نه لوښي ډکول دي. نو که چا سره څومره غټ لوښي که نه نو د هغې په هغه لوښي کې به اوبه زیاتې راځي. چا چې څومره وړوکی لوښي نو اوبه به پکې عمره راځي، او چې د چا د لوښي سر بند وي نو د زره هغه قطره به هم پکې را نشي. نو د الله خصوصي طور باندې په خپلو بندگانو باندې رحمتونه را نازلوي. نو په دې رحمت کې به کم سړی راځي چې کم فیسبوک کوي، کم ټیک ټاک کوي، کم چې کم دی لډو کوي. په روژه کې به حاجي صاحب دی دا کرکټې او دا میچونه دی به شروع کړي، لیټونه به ولګوي ځای په ځای باندې. نو دا خلک به محرومه کېږي که نه به محرومه کېږي؟ دا به د الله د دې خصوصي رحمت نه دا خلک محرومه وي چې څوک لډو ته ناست دی، څوک چې کم دی فټبال کوي، ولیبال کوي، څوک څه کوي څوک څه کوي. دا یو میاشت میلمنه ده. وی په جړه ورکوي رمضان ته رخصتونه، بل کال چې راځي په ډېرو جوړ به وي قبرونه. دا میاشت نه لاړه نو را روان کال دې زما عزتمندو په دې تیر رمضان کې چې کم خلک موږ سره موجود وو اکثریت نن هغه د خاورو لاندې پراته دي. او بھائی دا د شب برات شپه تېره شوې ده، په ډېرو به پرچه کټ شوي وي، د چا زندگی کمه، د چا زیاته، چا بیماری، د چا دا ټولې خبرې فیصلې. ما محترمو په الله یقینو کې په الله اچانک حمله ده د مرګ. په دې یو میاشت کې زما دومره قدرمند او دومره درنې او دومره خوږې ترورینې په یو میاشت کې لاړل. څوک څه کولی شي؟
حق د قیران شي ولا ټیک ټاک یار بیګار سره ناستو لګیا یو کا سکول شي دوباره پکې روح راوستې شي زما محترم نو رحمتنا د الله رب العزت په خصوصي طور باندې را نازلېږي او سلورمه خبره چې الله رب العزت د خپل بندگانو ګناهونه معاف کوي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني الله رب العزت عفو خوښي چې یو انسان الله نه بخنه غواړي یا الله ما ډیر ګناهونه کړي ما ډیرې خطاینې کړي یا الله ما د خپل سترګو کتل ډیر غلط کړي د غوږونو اوریدل مې ډیر غلط کړي یا الله پورا کال مې تخفه کړی ناراضه کړی څنګه د مونځ کولو حقو څنګه د قرآن د تلاوت کولو حقو یا الله غشان ما نه دي یا الله ما معاف قسم دی الله معاف کوي نو الله پاک سکی خپل بندگانو ته عفو کوي ګناهونه معاف کوي او زما محترمو وی الله جل جلاله د فرشتو مخ ته په خپل بندگانو باندې فخر کوي فرشتو ته وی فرشتو راشي کلا تاسو ویلي چې دا انسان ما پیدا کو دا به د ځمکې په سر باندې خون خرابه وکړي د یو بل وینې به تویي وګوره نوجوان ته وګوره زنانه ته په کور کې وګوره د سپینګیري ته وګوره اعتکاف ته ناست دی وګوره سار نه چې کوم دی پښمني نه زما حکم ولګېده خوراک بند سکاک بند فضول خبرې بندي کنزل به نه کې زما محترمو د مسلمان غیبت چغل خوری به نه کې د ټولو نه کې مسلمان دی وګوره زما حکم په مقابله کې خپل سر ښکته کړی دی نه خوراک کوي نه سکاک کوي ماښامه پورې زما محترمو الله رب العزت خپلو فرشتو باندې فخر کوي زما بندگانو ته وګوره او الله رب العزت د خپلو بندگانو سیالۍ ته ګوري سیالي پیژنې سیالي یو بل سره ځان برابرول یو بل نه ځان مخکې کول پس کې نیکو اعمالو کې دا پلانکې چې کم دی دا صرف تراویح کوي زه به ورسره چې کم دی د تهجد لمونځ هم کوم دا پلانکې یو سپاره تلاوت کوي زه به 2 سپارې 3 سپارې تلاوت کوم دې ته څه وایي سیالي وایي الله رب العزت خوشحالیږي وګوره زما محترمو په دې میاشت کې به جبرائیل علیه السلام راتلو او جناب محمد رسول الله ته به قرآن دوراولو الله رسول بخپل بستر غونډه کړه عایشې ته به ویلې بیبي عایشې د خوبونو شپې لاړې د خوبونو شپې لاړې اوس د عبادت شپې راغی ملا به وتړه ټوله میاشت هغه بخلی شوی پیغمبر دومره به الله ته ولاړو خپې مبارکې به وپړسېدې او موږ او تاسو څه کوو عایشه بیبي ورته وایي یا رسول الله ته خو بخلی شوی پیغمبري تا ته خو مخکیني رستني ګناهونه ټول معاف شوي ته ولې ځان له دومره تکلیف او زور ورکوې او ورته وایي ای عایشې زه د الله شکر ګزار بنده جوړ نه شم اوس چې ماله چا ګړۍ راکړه د دغې سړي څومره شکریه ادا کوو او چې کم لاس باندې دا کومه ګړۍ وره چې دا لاس تاله چا درکړی د هغه رب دې چېرته شکریه ادا کړه زما محترمو واسکټ چادر کو کپڑا یو سوټ ټول عمر موږ او تاسو د هغې احسان منو اوس دا بدن چا راکړی دا سترګې چا راکړي غوږونه چا راکړي دا ژبه چا راکړي په دې کې د ویلو صفت چا اچولی په دې سترګو کې د کتلو صفت چا اچولی نو دا عبادت او بندگی دا د الله جل جلاله د دې نعمتونو شکریه ادا کول دي چې کم انسان کم نارینه زنانه خپل سترګې خپل غوږونه خپل د ژبې ویل د لاسونو نیول د خپو تلل د دماغو سوچ دا څه کوي صحیح کوي دا د دې الله د دې نعمتونو شکریه ادا کول نو زما محترمو دا د برکتونو میاشت په موږ او تاسو باندې را روانه ده انشاءالله عزم وکړو نیت وکړو اوس نه رو ځان توله کې کوه چې د موبایل بالکل استعمال ختم د قرآن مجید تلاوت به شروع کوو په دې کې ډېر داسې بدبخته خلک چې کوم دی هغه ختمونو نه هغه محرومه پاتې شي ختم نه کوي تراویح نه کوي بس هغه روژه صرف دې ته وایي چې زه به پښمنۍ کوم
او تر ماښامه پورې به نه خوراک کوم نه بسکا کوم، نور چې ظلم کوم، نور چې ناب تول کې کمی کوم، نور چې غلط قتل کوم، غلط اوریدل کوم، فلمونه ګورم، ډرامې ګورم، څه کوم ابه کوم، خو صرف خوراک به نه کوم، سکاک به نه کوم. په ایمان دې ته روژه وایي، دې ته روژه وایي، دې ته روژه نه.